دولسمه سپاره اوم رکوع سوره هود اوم رکوع. دولسمه سپاره اوم رکوع سوره هود اوم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جاءت رسلنا بشک ضرور راغ زمون فرشته ابراهیم خواته بالبشرا پزیر سر قالو دیوی سلاما سلام دیوی پتا قال سلام دو په جواب کې ورته سلام دی پتا. فما لبث ان جاء بعجل حنید پس دوی نه پاته شي مگر هغه دا چې په دې کې د سور کړای اس خیر راوړلو. فلما را ایدیهم لا تصل الیهم پس هر کله چې دو وکتل چې دوی خپل لاسونه نه ور مخکې کوي نکرهم او دوی انکار کوي له دې نه او جسمینهم خیفه بس په خپل زړه کې دوی نه یره محسوس کړله. قالوا لا تخف دوی ورته ابراهیم مه یریږه انا ارسلنا الی قوم لوط بېشکه مونږ لوط قوم ته رالیږلي شوي یو. وامرأته قائمة فضحکت فبشرناها باسحاق او د ده بیبي هم ورخواته ولاړه په خندا شوه څه وخت چې مونږ زیری د اسحاق ورکړو. ومن وراء اسحاق یعقوب او اسحاق نه وروستو د یعقوب زیری. قالت یا ویلته االدو دی وی های خرابي زه به پیدا کول کوم وانا عجوز او زه خو بوډی یم وهذا بعلی شیخه او زما دا خاوند هم لوی عمر ته رسېدلی یعنی بوډا شوی دی. ان هذا لشیء عجیب بېشکه دا خو ډېره حیرانتیا وله خبر ده. قالوا اتعجبین من امر الله فرشتو وی آیا تاسو د الله کارونه حیرانتیا ول ښکاري. رحمت الله وبرکاته علیکم الله رحمتونه او برکتونه وي په تاسو باندې اهل البیت ای کوروالو. انه حمید مجید بېشکه هغه ټول خوبیوال او ټول بزرګیوال دی. فلما ذهب عن ابراهیم الروع پس ابراهیم نه چې هغه یره لرې شوه وجاءته البشرا او د ته زیری ورکړو یجادلنا فی قوم لوط د مونږ سره بحث شروع کړو له قوم لوط متعلق. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب بېشکه ابراهیم تحمل وال او رجوع او احوال دی. یا ابراهیم اعرض عن هذا ای ابراهیم په دې خیال کې مه پرېوځه. انه قد جاء امر ربک بېشکه راتګ به کوي حکم د رب دسته. انهم آتیهم عذاب غیر مردود بېشکه را بشي دوی باندې عذاب یو داسې چې نه ګرځېدونکی. ولما جاءت رسلنا لوطا پس وخت چې زمونږ فرشتې راغې لوط خواته سیء بهم دته د دوی غم وشو وضاق بهم زرعا او په دې سره د زړه تنګ شو. وقال هذا یوم عصیب وایي دا خو نن ډېره سخته ورځ ده. وجاءه قومه یهرؤون الیه او د خواته د ده قوم په منډه سره راغو. ومن قبلو او دې نه مخکې کانو یعملون سیئات دوی نور هم د ګناه کارونو عادت وو. قال یا قوم هؤلاء بناتي حضرت لوط ای زما د قوم خلقو دا زما د قوم لوڼه دي. هن اطهر لکم دا ستاسو دپاره پاک دي. فاتقوا الله الله نه ویریږئ ولا تخزوني فی ضیفي ما ته میلمنو متعلق غم مرا کوئ. الیس منکم رجل رشید آیا زه نه یم په تاسو که نیک چلند سړی یعنی نیک چلند سړی یم. قالو دی وی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق دی وی ای لوط مونږ د ستا د قوم جنکو سره لوڼو سره څه تا حق نشته دی. وانک لا تعلم ما نريد او تا ته ښه پته چې زمونږ څه خواهش دی. قال لو ان لی بکم قوه کچیرته ای کاش د ستاسو په مقابل زما زور وی او آوي الی رکن شدید یا یو مضبوط زی سره پناه اخیستل وی نو ما به پناه اخیستې وه. قالو دی وی یا لوط انا رسل ربک فرشتو وی ای لوط مونږ د ستا رب له جانبه رالیږلی شوي. لن یصلو الیک دو هرګز تا ته نسي رارسېدی. فاسرې باهلک بقطع من اللیل پس ته کوروالو سره د شپې په حصه شه شپې په حصه کې روان شه. ولا یلتفت منکم احدا او نه به راګرځوي یو د ستاسو کې څوک شه الا امرأتک مګر ښځه د ستا. انه مصیبها ما اصابهم مگر دې ته به هغه عذاب را رسي څه چې د ستا قوم ته را رسي. ان موعدهم الصبح بېشکه د دوی واده وخت سهار دی. الیس الصبح بقریب آیا سهار وخت نږدې نه ده.
فلما جاء امرنا پس وقت زمونږ حکم راغی جعلنا عالیها سافلها مونږ د دې برخ کته وګرځولو وامطرنا علیهم حجارة من سجیل منضود او مونږ تیزو کانو لگاتار باران په دې وکړلو مسومتن عند ربک ستا رب له جانبه نښه کړلی شوي وما هي من الظالمین ببعید او الله با له جانبه په دې ظالمانو باندې کاڼي ورول څه لرې خبره نه ده